نبی علیہ السلام مبارک نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو د الله رسوله تا ته خو ګناونه مخکنی او رستنی دواړه معاف دي د الله رسوله ته ولې دومره جاړې او د الله رسوله ته ولې دومره عبادت کې چې د خپې مبارک دې وپړسیږي احادیثو کې راځي حتی توارت قدماه د نبی علیہ السلام مبارک دواړه خپې به وپړسې دي دومره به ولاړو. قرآن کے اللہ فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تاسو مکی گئے دا حق کسانو نا چی اغا اللہ ایرئی مانا کم رب چی تاسو پیدا کریے اغا رب ہیرئی نو اللہ او فرمایل که تاسو دا سے اگر زیدے چی خپل ربم ایر که نو فانساهم انفسهم الله وی زبستاسو نستاسو نفسونه هیر کم خپل ځان بدن هیر کم. او علماء کرام فرمائی چې درې سیزونه دا د انسان چې کم انسان کې دا درې سیزونه وی دا انسان د الله محبوب جوړې دی شي د الله سره پرابطه کې دی شي گویا چې کمال بزرگی په دریو سیزونو باندې ملاویږي. انسان وی بای ماته د بزرگی ملو شي زه د تقوادار شم زه د پرهیزګار شم زه د الله والا شم نو دا درې سیزونه د خپل کې دکې به تقوام پیدا شي د به د الله سره پرابطه او په واسطه شي او د دنه گویا باکمال او یو بزرگ انسانم جوړیږي. د ما محترم په هغې کې د ټولو نه مخکې علماء کرام فرمایي چې تهجد دی. کم انسان چې تهجد کوي په نیمه شپه کې الله ته ودرېږي دا داسې وقت ته چې ټوله دنیا اوده ده دنیا خاموشه ده زمانہ خاموشه ده لیکن په زرو کې یو کس په سلو کې یو کس په نیمه شپه کې د یخنۍ په موسم کې په یخو اوبو باندې اودس وکي او خپل رب ته ودرېږي او الله ته وی الله تا خپله فرمایلی دي چې دا داسې وقت ته چې بنده پاسا مانه وغواړه ستا لاس اوچتول و زما قبلول ستا د خولې نه لفظ وتل ما رب ته را رسېدل گویا ستا یوه قطره بهېدل په تله د میزان باندې د ټولو ګناهونو عفو ګرځېدل گویا ستا دغه وخت کې پاسېدل زما سره په حقیقت کې رابطه ده. د ما محترم الله دې مونږ د خپل ځان سره په رابطه کې د ټولو نه مخکې انسان چې باکمال ګرځي انسان ته چې بزرګي ملاویږي زما محترمو دکې به یو دغی چې دی به تهجدو نه پاسي. د ما محترمو تهجدو ته به ودرېږي ځکه دوه ورځې ژوند دی. د ما محترمو دوه ورځې ژوند دی پته نه لګېږي او په کم خوب چې ته پرېوځې د بېغمۍ په خوب باندې پرېوځې او بله خبره کوم د تهجدو چې تا دا تصورم نه دی کړی الله زه اوده کېږم زه دا کلمه ویم اللهم باسمک اموت و احیا الله ستا په نوم باندې مړ کېږم دا کلمه زه د اوده کېدو په وخت کې ویم گویا دا خوب د مرګ رور دی. زما محترمو په خوب باندې اوده شوې د بېغمۍ په خوب باندې اوده شوې تا دا تصورم نه دی کړی الله دا سوچ تم نه دی کړی الله چې زه په دا نیمه شپه کې دا اراده دې نه ده کړې چې الله په نیمه شپه کې مې تا سره دا اراده ده تا سره مې الله دا وعده ده چې په نیمه شپه کې به تا ته ودرېږم. د ما محترم تا دا وعدم نه ده کړې الله سره به ډایرکټ پې ورلې اللهم باسمک اموت و احیا او گویا د حیواناتو غوندې ټوکری شوې بس یا به پاسې سار که رزق د دنیا کې و به پاسې ورنه که رزق ته ختم شو د ما محترم یو درز به راشي یو ځای به
نو خبره دې پورې کوم زما محترمو چې انسان ته خوښیږي او انسان با کمال ګرځي، انسان ته بزرګي ملاویږي. اکثر د علماء زندگی وګوره، گویا د انبیاو زندگی وګوره. زما پیغمبر په نیمه شپه کې د جنت البقیع په مقبره کې ولاړ دی، و ټوله شپه جاړي. زما محترمو څه د پاره جاړي؟ هغه ته خو مخکني او رستني ټول ګناونه الله معاف کړي دي. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کو د الله رسوله تا ته خو ګناونه مخکنی او رستنی دواړه معاف دي. د الله رسوله ته ولې دومره جاړې او د الله رسوله ته ولې دومره عبادت کې چې د خپې مبارک دې وپړسیږي؟ احادیثو کې راځي حتی توارت قدماه، د نبی علیہ السلام مبارک دواړه خپې به وپړسې دي، دومره به ولاړو. ولې دومره ودرېږي؟ د الله رسول تا ته خو هر څه معاف دي. نبی علیہ السلام مبارک وی چې ما ته هر څه معاف دي، د الله په شکریه کې ولې نه ودرېږم زما محترمو؟ او ما ته خدا پتم نه لګېږي چې زما د اعمال قبلېږي که نه. 5 وخته چې کومې په جومات کې ټونګې وم، د چرګانو غوندې د چیلو د ګډو د څاروو پېښې کوم په جومات کې، دا به رب ته قبلېږي او که نه زما محترمو؟ دا سوچ ته کړی دی ته چې راشې جومات ته راشې، اکثر په مساجدو کې اکثر په مراکزو کې دا وګوره مقتدی چې جماعت تراشي د اکثر نظر په زویم چې جماعت تراشي نظر به په خپل ځان باندې وکي. الله تا ته راغلم، ستا چوکات ته راغلم، د مقتدی اکثر نظر چې زه ګورم ما ته څومره پته لګېږي په ګړی باندې دی. دی به ګوري که کمزوري مولای شلېدلې جامې اچولي به مقتدیان به ګړۍ ته ګوري. استاجي ټیم خو جي اوړېدلی دی. بعضې خلک پکې زما محترمو بیا خلک وي مولوي صاحب ډېر لرې لرې ځي. بیا زمونږ ایمان داسې دی او تا نه تپوس کوم بیا به الله ته وی الله دغه منځونه مې تا ته کړي دي، هغه هم داسې منځونه دي چې جومات ته به رالم لکه د چرګانو به مې ټونګې ولګولې او منډې به مې والې. د الله د محبوب ځای کې نبی علیہ السلام فرمای احب البلاد الی الله مساجدها، الله ته محبوب ترین ځایونه محبوب ترین مکانونه دا مساجد دي او په مسجد کې الله دې معافیو کې پتا باندې وخت نه تیریږي. تا دا تصور کړی دی ستا ایمان دومره گیا گزرا دی چې جمعات ته راشي مولوي صاحب خبره کوي او 2-3 منټه پې ور وړېده قسم دی ستا ایمان باندې زلزله راشي بیا ګړۍ تم ګورې ځان تم ګورې مولوي صاحب تم ګورې ځان تم ګورې گویا دې ټایم کې پتا باندې تقوا غلبو کې یاره جي د مونځ ټایم خو برابر دی. دا زمون ایمان دی زما محترمو چې په جمعات کې را باندې وخت نه تیریږي او په جمعات کې زه تنګېږم پوشه چې زما ایمان ډېر ګیا گزرا دی. او بله خبره کوم اوس د اجراګانو بالخانې ته یا د اجراګانو په مجلس کې کېناستې قسم دی ټوله شپه ته بیا نه تنګېږې. بیا هغه ټایم کې ستا ایمان چته راشي بیا رې چېته اواز کړی دی په داسې مجره کې داسې د فحاشۍ عریانۍ ځای کې تا چېته اواز کړی دی چې بند کا الله سره اعلان جنګ دی. تا دا تصور کړی دی بیا نه بس هغه ټایم کې زموږ ایمان قطع شي. بس دې ټایم کې زموږ ایمان زور وکړي په مسجد کې زموږ ستا ایمان زور کوي چې په جومات کې زه مولوي صاحب ته تکړم په جومات کې هلکه زه خادم صاحب ته د جومات تکړم چې بھائی یاره جي دا خادم صاحب تنګول کوي په جومات کې تا څه کړي دي په جومات کې راشه ما نه ما سره کښېنه ته په جومات کې څونه پیسې ورکې ته په جومات کې چې کوم مونځ کې تا ته چې کوم پکې لګېدلی دی ته چې کومې اوبه استعمالې تا ته چې کوم لیټ لګېدلی دی تا ته چې کوم مراعات دي تا ته چې کوم قالین پروت دی کوم ټیل لګېدلی دی زما محترمو ته د دې محاسبه وکړه بیا د خپلې چاندې محاسبه وکړه درته به پته ولګي زه څه کوم. او د جیب نه جي د چندې په وخت کې 10 روپۍ رابار کی په چانده کې 10 روپۍ ورکي یاره جي واج او من غټي یاره جي چانده مې چولې ده ته دا 10 روپۍ کور کې ښځې نه ورکړه قسم دی چې درته وایي چې وځه د کوره او ما سره خبرې ونه کړي ولې ښځه به وایي جي ما پسې خندا کړې ده زه د 10 روپو شوم
بیا خلک ویره جی د چندې متعلق خبره کی چنده مال د جمعات نه راځي دا د جمعات مال دی په جمعات باندې لګي بعد خلکو په ذهن کې دار شي اکثر په اډه کې داسې وینم ما ته خبر را رسیږي او زه پیژنم چې کم یو انسان خبرې کوي قسم دې ګوره د قیامت علامات دي برابر خبره رسیږي پته لګیږي مولوي صاحب ته چې څومره خبرې کوي وکړه نور څه نه کوي خپل منځونه دې برباد کړو دغه منځونه راوګرځوه خپل اعمال دې برباد کړو دغه اعمال راوګرځوه بیا ته خو بار خبره کې اوسه یاره جی مولوي صاحب لږه تیزی ونه کړه او د دنیا الله دې معافي وکړي که خبره کوم بیا بل طرف ته ځي نو خبره مې دې پوره کوله زما محترمو چې محبوب ترین ځایونه الله ته مساجد دي او په مسجد کې په ما باندې وخت نه تېرېږي خبره مې کوله چې انسان د الله سره په رابطه ګرځي د ټولو نه مخکې درې څیزونه به ده کې خامخا وي په هغې کې تهجد رابع یا حبیب